قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تاسو قتال وکې او خلکو سره هغه الله باندې او آخرت ورځې باندې ایمان نه راوړي او الله رب العزت او دغه رسول صلی الله علیه وسلم کوم شیونه حرام قرار کړی دي دوی هغه حرام نه غني او هغه دین حق نه قبلوي د اهل کتاب نه دغه سره ور پر قتال کوي چې څو پرې دغه دانوي کړي چې دغه تاسو ته جزیه دیر کې خپل لوس سره او هغه ذلیل وي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. يهوديون دا ویلو چې عزير دی الله زوی دا او نصارا دا ویلو چې مسیح دی الله زوی دا. دا دی هغه د خلو خبرې دي يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون. هغه مشابهت کوي د هغه کفرونو قول سره چې هغه دینه مخ کې تیر شوی دی الله دغه تبوه کی دغه چیتا بھٹکاو کیږي. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. دا گزشتہ آیتونو کې مدایلی و چې الله رب العزت صحابه کرام او حضور صلی الله علیه وسلم ته دا ترغیب ورکړو چې تاسو کفارو سره وجنګیږئ. اوس په دغه آیتونو کې الله رب العزت هغه خلکو سره د جنگ ترغیب ورکوي چې هغه اهل کتاب دي یعنی يهود او نصارا سره د جنگ ترغیب ورکوي. اوس الله رب العزت دا ته فرمایي چې تاسو هغه خلکو سره قتال وکړئ چې الله او آخرت ورځې باندې ایمان نه راوړي. اوس دي چې مفسرین دا فرمایي چې بظاهر خو هغه الله باندې ایمان راوړي اندسې آخرت هغه مني. نو فرمایي چې اصلا کې هغه الله باندې ایمان راوړي. نو الله باندې ایمان راوړلې مطلب دا غدا چې الله باندې د ایمان راوړلې کومه طریقه ده کومي طریقې سره الله باندې ایمان راوړل دا فرض او لازمي دي که هغه طریقې سره ته الله باندې ایمان راوړي خو هغه قابل قبول ده. خو کته به طریقې چې کوم ده الله معنی نو هغه ناقابل قبول ده. دغه چې کولو دغه الله باندې ایمان راوړي خو هغه په دې طریقې راوړي چې عیسی علی السلام نه یې چې د الله سوای ده عزیر علی السلام نه یې چې د الله سوای ده. څکله الله رب العزت سره دغه دی ابن یعنی دی زوی لاحقا ولګولا بیا خو دی الله منل چې معنا لشوله اندسي ولا بالیوم الاخر اخرت پر اخرت دغه منی خدغه دسی منی چې دغه یی چې اخرت سکون دا کنه اغا دی ارواح رجم کول دی د اجساد رجم کول نه دی لکه مودا یو چې اخرت کې به اند مو کوم دا د کومه باډي دا او د مو کوم روح دا د خطلوي خپل مخصوص مقامات کې به یمو ارواح پرته دي او ارواحونه به کوم دا هغه ارواح به هغه ځایونه راوخستلی شي او انسان ماندی مو باډي به دوباره را جوړ کړل شي اندی ته به دوباره هغه وروچول شي یعنی بعینه مغا انسان به کوم دا کنه هغه روایت شي دوباره به کوم دا هغه رجمدای شي مغا انسان وی هغه کې هیڅ تبدیلی نه وي. دغه دا یی چې سړی ته کله مړ شي نو جسم خو ختم شول خلی روحونه کوم دا کنه هغه رجم کیږي مغو سره به سو کیتو کیږي او هغه دا څو يهوديانو متعلق الله رب العزت اول سپاری کې دی هغه دا دعوا نکړ کړي دا وقالو لن تمسنا النار الا اياما معدوده قیامت پرچی هغه به دسي رچی چې يهوديانو د بسازو مزور کې نه وي د نور خلکو ته بسازونی وي بو دی الله پارسایا او برګزیده بندګون دي نبيانو اولاد مو دي پارسازو نشته. نو دا دسي وشولات بالمعنى دا د قیامت انکور شول دا قیامت منل نشو ځکه الله رب العزت فرمایي ولا بالیوم الاخر دا اخرت نه مني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او الله رب العزت کوم شیونه حرام کړی دي هغه دغه حرام نه غني لکه الله کوم دا کنه په تورات کې هم دی زنی سزا کوم دا هغه څنګه مقرره کړی ده همدان منا الله رب العزت خنجیر حرام کړی دا شراب حرام کړی دا غوي حلال غني. نو باوجود دي چې دا و په کتابونو کې هغه شیونه حرام دي هغه دا حلال غني او چې دا کوم قران کې حرام دي هغه خود حلال غني قران ولا نعوذ بالله هغه دا سره چی کی چینه. نو الله رب العزت فرمایي ته حتا یوت الجزیه عن ید وهم صاغرون دا سره ور پر جهاد کوي چې دا غوڅو پر تاسو ته جزیه نه وی دي کړی. اوس دا جزیه چی شدي جزیه د څه شایده څو د کافرون چې څورا دي يهودو نصارا دي کچورا دي کا مجوسیون دي او کا آتش پرستی کا بت پرستی
که هندوان دي که بوت دي دغو اټول څه کله اسلامي مملکت کې پاتې کیږي نو دغو نه به یو مخصوص ټیکس خستلی شي هغه ټیکس به دغو ورکوي اوس دغه ټیکس ته جزیه نه ویلی شي نو په دې باندې د کفارو چې کوم دا کنه د اسلام د دوی خبرې ډېرې زیاتې رانیولې دي دې باندې ډېر غټ اعتراضات دغو کوي یو تعدد ازواج د ډېر ودونه کول یعنی څلور ښځې کول په اسلام کې روا دي خصوصا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم دا هغه 11 بیبیانې وي نو همدا نه منه دا هغه چې کوم دي د دویمه د جزیه والا کفرون دا اعتراض کوي چې یاره د مسلمانانو چې کوم دي کنه دا ګوره جزیه هغه نه خلی کفارونه او دا ظلم دا د زیاتای دا د اسلام معاوضه دغه خلی چې یاره ته څوک مسلمانېږي نه نو لهذا موږ ته پیسې راوکړه نو دا خو بیا اسلام نشو دا خو د پیسو بزنس والو نو دغه دا دوه اعتراضونه کوي د اول خبرې جواب خو دغه ده دغه د جزیه متعلق څه ګوره د جزیه چې کوم دا کنه دا اسلام چې کومه په کفرانو باندې مقرره کړی ده دا انتهایی کامه ده میاشتې مالدوري سړي نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې شرع پیون خیلی و خپل دور کې مالدور سړی چې کوم یې سیټ وي کروڑپتی وي هغه نه 4 درهم چې کوم دي کنه هغه دی ماهانه دي میاشتې 4 درهم سالانه 48 درهم اوس یو درهم چې کوم دا کنه هغه درنی ماسي نو داسې وایي چې یوه مسا چندیش والا تقریبا 13-14 ماسي رچی ایوی تولینه لر کړي زیاته رچی یوه توله نن سبا 5000 روپۍ ده یعنی داسې وایي چې د میاشتې 5000 روپۍ یا 6000 روپۍ دا به هغه کاس لنډوي چې هغه کروڑپتی ته رپي یعنی داسې وایي چې یو سړي سره چې کوم دا کنه هغه د مطلب د بیل ګیټس ور دولت تا کنه یا د نواز شریف او د زرداری غوره دولت یا عمران خان غوره دولتونه دي ورسره داسې سړی به چې کوم دا کنه 5000 روپۍ لنډوي 6000 روپۍ ماهانه اوس یې دغو خلکو دپاره څه شي 5000 روپۍ او دویم چې کوم دا چې کوم هغه نه لږ غریب ده متوسط طبقې والا ده هغه به چې کوم دا د دې په نیمایه 2 درهمه لنډوي 2 درهمه مطلب دا چې 2000 روپۍ 3000 روپۍ میاشته شوه او چې کوم هغه نه غریب ده هغه به 1 درهم لنډوي یعنی دا کوم خلک مثال د ارباني چلوي د څه چلوي هغه به 1 درهم لنډوي 1 درهم مطلب دا شول چې 1500 روپۍ دا به میاشتې لنډوي د دې په مقابله کې مسلمانان دي نه زیات زکات لنډوي مسلمان هغه نه زیات مو عشر لنډو یعنی د مو پټي چې کومه فصلانه دا هغه مو لنډو زکات سلنه مو 2% سره لنډو مسلمانان چې کوم مالدور وي چې هغه وي ګوره داسې خلک شو دي چې هغه 1 کروڑ روپۍ زکات لنډوي او دغه چې کوم دا صرف 5-6000 روپۍ لنډوي دغه کروڑپتی نو خبره دا شاید چې مو علماء کرام ته فرمایي چې د جزیه چې کوم دا کنه دا زیاتای ظلم نه دغه یی چې دا ظلم دا چې دغه کفرونو سره کوي دی په ځای او دویمه خبره ده چې علماء کرام دا فرمایي چې دا د دغه تحفظ لپاره ده یعنی ګوره مسلمان چې کوم دا کنه هغه باندې لازمي دا اوس خو شپ بقاعده آرمي جوړی شو فوجونه جوړ شو مخکې زمانه کې به هر مسلمان لپاره لازمي و چې هغه به جهاد تطلالو نو هغه لپاره هیڅ ایکسکیوز هغه لپاره هیڅ عذر نه و چې مسلمان بنا کړی وای چې راځي جهاد نه مسلمان باندې جهاد تطلل لازمي او کفرونو باندې جهاد تطلل لازمي خپل کارول بنوسو بزنس به کولو او مسلمانانو نوسو په بونډرای کې به جهاد کولو نو اوس مسلمان باندې د اضافي بوج ده چې هغه ته ملک ساتي دي ته بونډریا ساتي او ورسره ته زکات هغه دې کوي په مت کې او شر په مت کې سرکور ته مسلمان نه خو دینه زیاتې پیسې خستل شي دا هیڅ ظلم نه ده د جزیه او دویم څه کوم دا کنه دغه تعدد ازواج نه چې اسلام کې دا ظلم د ډېر وډی دا خو یو فضول اعتراض ده چې اندغه هغه څه کوم دي دا کفار چې څوره دي يهود او نصارا دغه مطلب دا چې په سلو خځو سره زینونی کوي هغه دغه په نظر کې جایز خو کته څلور ودونه په جایز طریقې سره وکي هغه دغه په نظر کې کوم دا زیاتای ده ته څلور ودونه کړی نو خبره دا شایدات اوسه لکه د دنیا کې کوم اعداد او شمار دي خځو دي سړی شي دي خځې کوم دا کنه دي سړی 2 ګونه 3 ګونه خځې زیاتې دي سړی نه کچيري تعدد ازواج ولا مسله دا جایز نشي نو ډېری خځې بغیر ودونه نه پوتې شي لکه دا اوسه ګوره رواج وکړي څو خځې کورونو کې لګیا دي اندسې د زړی شي بغیر د ودونه دا ویلي چې موږ کې دي تعدد ازواج رواج دا کفرونو کې خو خود نشته چې مسلمانانو کې نشته او زینو ځکه عام ده نو بهرحال
د بل آیت کې وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهوديون یې چې عزير علیه السلام دی الله زوی دا او نصارا یې چې مسیح دی الله زوی دا. اچھا دا عزير علیه السلام چې کوم دا کنه دا داسې چل وشو ته دا حضرت عیسی علیه السلام نه 586 سال قبل مسیح، عیسی علیه السلام نه 1500 شپږ اتیا کوله مخکې بخت نصر یو بادشاه تیر شو دا د عراق یو زور قدیم شهر د بابل وته د دغه بابل بادشاه نو د کوم دا کنه بیا په شام فلسطین کې بیت المقدس کې دی يهوديانو حکومت او دغه بخت نصر ته حمله په وکړه. نو دا يهوديان چې کوم دا کنه بالکل زت پت وچول تابو یې کړل او ډېر مړ کړل او ډېر چې کوم دا کنه هغه ځون سره ونیول بوت للو او بابل ته بوت للو هغه کې غلامون وینځيونه جوړ کړل. نو ډېر ظلم او ستم بیا هغه کې وسره کولو. نو بیا چې کوم دا کنه دغه 150 سال پرې په دې هغه کې اندي ذلت او رسوایی کې د دغه کوم هیکل سليماني یعنی د بیت المقدس چې کوم هغه عبادتګاه و دا وته کوم دا کنه هغه بخت نصر وسیسه ولا مکمل وسیونه ورکی وتړل ورکی سوپی وکړل او امتیاز او غندونو نه ډا کړل او د بیت المقدس وته تابو کړل دغه ټول جون سره بوتلل. دا کوم دا دته دغه د يهوديون کوم دا کنه اوسه دای د خپل هشته کې دته بیبیلونین اگزایل نه ای دغه صدای مو اول جلوتی نیوا سو هغه نه مو وبسل. نو بیا کوم دا کنه یو بادشاه دی فارس سو هغه ته سایرس نه یلی شوی دی دغه ته سایرس نه ای او د عربی په هغه کې تاریخ کې هغه ته خسرو نه یلی شوی دی. ځنه علماء کرام دا فرمایي چې کني دا اصل قرنین کوم ذل قرنین متعلق شپږمې سپاره کې ان شاء الله کا ژوند بیا به مویای. نو هغه شپږمې سپاره کې چې کوم ذل قرنین ذکر راغله دا هغه انده خسرو او د سایرس وو. دا ځنه علماء کرام په نظر دا. نو د سایرس بیا په دا بابل باندې حمله وکړه. چې په بابل حمله وکړه دا يهوديون هغه نه رخلوش کړل د بخت نصر چنګل او دای دوباره کوم دا کنه د ابود کړلو هغه ته بیت المقدس ته مغزو کې هیکل سليماني دوباره دغه تعمیر کړلو دوباره کوم د ارث. نو د ټیم کې د عزير عليه السلام کوم دا کنه پاندغه خلکو کې وو. عزير عليه السلام په بابل کې بیا دو بابل نه ور سره د خلکو سره لوړلو او بیت المقدس کې ابود شول. نو بیت المقدس کې دغه ته اول ایشودار وغل د غوړي خپاو ځکه چې دغه تورات کوم دا کنه هغه وته سيزولاو د بخت نصر. نو بیا دغه تورات پسې د غوړي خپاو چې د تورات په څنګه چال کیږي. نو دغه تورات بیا حضرت عزير عليه السلام څخه دا کنه بیا د تورات حافظ ودی ته سبنی ولیکل. څه کله ولیکل نو دغه عزير عليه السلام ډیر کای شو چې دا خو څه دا زبنی تورات لیکل دا خو خدای نه الواد بل څوک نشي کولای. نو لہذا دغه څوک دا کنه حضرت عزير عليه السلام ته ډیر قدر او احترام ورکولو. دغه کې جنا بیا یو فرقه د سره وته ته عزير عليه السلام ته دا سټیټس ورکړل چې دا د خدای په ځوای ده او ځنه وته دا ویلو چې دا سیکنډ موسی ستا یعنی دویم موسی علی السلام ده. نو بهرحال دا کوم دا کنه د عیسی د عزير علی السلام ته په دې کونټیکست کې بیا د خدای هغه ورکړل چې دې کوم دا کنه متا دوباره هغه کړه دا او د تورات کوم دا کنه متا را لیکل دا امدار منا د عزير علی السلام ولا واقعیا په دریامي سپاری کې راغلی دا ته دو هغه د بابل د هغه کې دغه بیت المقدس خو بالکل تابو شو او د خلکو مړو د دغه کوم د ډوکی مډوکی تال د دوی په وکلی باندې تیرېدل یو کله بالکل زت پت شو. نو دی ویل چې یا رب العزت قال ان يحيي هذه الله بعد موتها یا الله دا به څنګه رجم دی کوي. نو الله رب العزت د حضرت عزير عليه السلام امر حضرت عزير عليه السلام کوم دا کنه سلو کولو باندې دوباره رجم دای کو خارا ور سره. نو الله رب العزت تو فرمایلی تو وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. ته د خپل خرته د وښنو خاري بالکل ډوکی ریز مریض پروت نو ته فرمایلی ته تسل کوله پروت وی دی چې ته دوباره رجم دای کی. نو دغه دین آی حضرت عزير عليه السلام ته دا کنه دا دوباره رجم دا دی الله خدای په روپ کې دوباره راغله ده. نو بهرحال دغه د عزير عليه السلام متعلق بهرحال اوس کوم يهوديون دي په دې کې دي دغه فرقه شته خو ډېر قلیل مقدار کې دا چې عزير عليه السلام ته خدای نه یي. نور عام يهود په هغه کې نظریه کې عزير عليه السلام ته خدای نه نشي. وقالت النصارى المسيح ابن الله او دا عیسایون دا یي
دا چې کوم دا کنه عیسی علیه السلام دی الله سوایره دا خو تاسو ته موډیر وری دا دغه مشهوره عقیده ده. الله تعالی فرمایي ذلك قولهم بافواههم دا دغه تشي خبرې دي یظاهرون قول الذين كفروا من قبل دا خو دینه مخکې چې کوم کفار تیر شوي دي د مغوا دا نظریه و دینه مخکې چې چوره هغه تیر شوي دي مختلف اقوام تیر شوي دي لکه مصری اقوام دا اندغه بابلیان د کوم بابل کې پتی کېدلو اندان منه د مونږ داړو کې ګوره 5000 یا 4500 سال زړه دغه خندرات دي امدان منه اشوري یوا یا امدان منه زړه هغه وای زور تهذیب د ټیکسلی کې کوم دا کنه د کی تقریبا 3500 سال قبل ولا شیون کوم دا کنه په ټیکسلی کې د هغه شوی دي برآمد شوی دي په ټیکسلی کې یو میوزیم یو عجایبګر جوړ دا هغه اوسه شتو دی ورکی هغه زړه په ټیکسلی کې کوم کندرات هغه شوی دي چاینیز کوم دا یو هغه مورخ هغه د علاقې تر غلو هغه د شای ولیدل نو د دغه تعظیم متعلق هغه ذکر کړه د خپل کتابونو کې. نو بهرحال نو الله تعالی فرمایي چې هغه کفرون وا اندا نقطه نظر وو چې د فرشتي د خدای زمن دي دغه هندوان به تاسو لیدلی وي چې دغه کوم دا کنه دی خزه ده د هتیغنی سونډي ده دغه یو بوت ته دغه دي ته دغه یی چې د خدای پوکو نعوذ بالله اوتار ده یعنی خدای پوک کوم دا کنه دې په شکل کې راغله. نو الله رب العزت فرمایي چې دغه يهوديان او نصارا وار کوم دا اندانه منه خبري شروع کړلې چې کومه بت پرستو کوالي قاتلهم الله الله د توسو تبو کې الله یو فکون کا بټ کې جا رہے ہو تک کومه مسار شولو الله دې مونږ ته کمال توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد و علیه اجمعین.